أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. 80 نمبر آیات تے د سورة اعراف او دا بل دلیل دے په واقعه د لوط علیہ السلام باندې د فاره د لری کولو د فحش کارونو. لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام وراره دی او چې کله د نمرود د مصیبتونو او د امتحاناتو کې ابراهیم علیہ السلام الله کامیاب او پاس کو، نو الله ابراهیم علیہ السلام ته د هجرت حکم کو. نو ابراهیم علیہ السلام سره د خپل اهل و عیاله د شام په طرف باندې مهاجر شو. نو په دې هجرت کې مفسرین ذکر کوي د سره لوط علیہ السلام هم دا یو وراره و دی ور سره روان شو. چې کله ابراهیم علیہ السلام د فلسطین سرزمین ته ورسید، نالته قیام وکړو او لوط علیہ السلام د اردن په علاقه باندې فاتح کو. د ابراهیم علیہ السلام فیروکارو او دغه په نقش قدم بروانو الله د نبوت هغه نصیب کو چې د اردن سره د کوز شو. د سفر نه الله د صدوم علاقې ته د پیغمبر مقرر کو. قرآن د صدوم علاقې ته مؤتفقات نوم ذکر کړی دی. د لوط علیہ السلام پیغمبرو قوم لوي دعوت د حق خبرې ورکو. وې د لوط علیہ السلام په دې قوم کې یو ناکار صفت داو چې دیو با نارینه او ته په بدفعلی باندې راتلل کول، چې نن سبا دور کې هغه ته اغلام بازی، بچه بازی، چوکره بازی ویل کی او دې ناکار فعل ته د لوط علیہ السلام د قوم نسبت کی. زنانه به فریخو دی او نارینه سره به خپل شهوتونه پوره کول. نو دا کار مشهور شو فلواتت باندې. دا د لوط علیہ السلام د قوم ایجادو. د لوط علیہ السلام د قوم دا غوی نه مخ کې په مخ د ځمکه بلکې په انسانیت او حیوانیت کې داسې قسمه کار ایک چانو کړي. دا قبیح فعل د لوط علیہ السلام قوم ایجاد کړو چې د نارینه سره به دارنګي صحبت اختیارو. الله لوط علیہ السلام ته وی دیو ته وای د دې فعل نه منع شي، ولی الله نارینه زنانه له پیدا کړی دا او زنانه نارینه له پیدا کړی دی او د خپل نسل او د خپل بندګانو د پیدایش لپاره په دیو په جنسونو کې شهوتونه خو دي چې یو بل تمایلي او دا غي په سبب باندې زما بندګان پیدا کیږي. خدا دیو چې کوم لار اختیار کړی نو دا د فطرت خداوندی خلاف دی. نو دیو ته وای داسې نه کوي، چونکه لوط علیہ السلام قوم په کثیر تعداد په دې فعل کې اخته. الله په دیو باندې عذاب راولېګو او درې قسم عذابونه الله د لوط علیہ السلام د قوم لور کړی دي. یو په دیو باندې فرشتي کری کولی دا ناکاره چغه دا غي سره د دیو زړه وچاودل. دویم نمبر الله د فرشته په ذریعہ په دیو باندې خار الټه کړی دی. دریم نمبر الله په دې خار چې کله الټه پریوتو د کانو باران پېښوي دی. د لواتت په باره کې د نبی علیہ السلام احادیث د بزرگانو اقوال ډیر شدید رد او زورنه بیانې. یو څو نمونه د لواتت په باره کې د بدفعلی په باره کې
ستاسو په مخ کې ذکر کوم دا حدیثونه. اولنې پاغي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و اذا پتا سو باندې د قوملود د عمل نه زیات یریګم چې اسنه پتا سو کې چې ز پتا سو کې سمره یریګم نو ز پتا سو کې د قوملود په عمل باندې یریګم. دارنګه دویم حدیث دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله من عمل عمل قوم لوط. لعنت لګل دی الله تعالی پاغه چا باندې چې د قوم لوط عمل کوي. پالکانو باندې مېنیږي او د الکانو سره خپل خواهشات پوره کوي. الله په دغه انسان باندې لعنت لګل دی. دریم حدیث عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې پتا سو کې د قوم لوط عمل بیا مومن قاتل او یعنی فاعل او مفعول دوانه قتل کوي زکه دا د الله د فطرت خلاف روان دي. فاعل او مفعول یعنی څوک چې دا کار کوي دیم قتل کوي او سو پچا چې دا کار کیږي هغه قتل کوي. کون کې وکړشه دوانه قتل کوي. حضرت خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ راوی دیں و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی اللہ تعالی د حق په بیان کې حیا نه کوي. نو تاسو هم د حق بیان کلی عام کوي. او زه تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو خپل زنانو ته د شاده طرف راتلم کوي په جما سره. دا فعل قبیح او حرام دی د الله د فطرت خلاف دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د انسان ته چرم د رحمت په نظر باندې نه ګوري د خپل بیبي سره د شاده طرف کورواله کی. دا قطعی حرام او ناروا دي. دارنګ ابو سعید سلوکی رحمت الله علیه ذکر کوي و عن قریب دا په امت محمدیه کې داسې او جماعت پیدا شي چې هغه ته به لوتیان ویل کېږي او په هغه کې به درې قسمه ګروپ وي. یو محض بداسي ګروپ چې دا کار به کوي نه خو دې ته به صرف ګوري د دې ویډیوګانې به ګوري د دې تصویران به ګوري دا کار به کوي نه خو دې ته به صرف کتنه کوي. بس یو قسمه ګروپ په دې کې دای دې ته هم لوتیان وي. په انټرنیټ په ذریعہ باندې فارن ویب سایټو په ذریعہ باندې مختلفو طریقو باندې با دا فحش مواد ګوري کوي بینه خدا به ګوري. دا هم لوتیان دي. دا هم د لوط علیه السلام د قوم په شان حال دي. دویم ګروپ دغه چې د دې سي قسمه خلکو سره به تعلقات او ناس تپاس دي غب شپ په سره راشه درشه به سره. او دریم قسم هغه ګروپ ته چې هغه با د دې خبيث فعل مرتکب وي. دارنګي امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای کوم یو انسان چې ځان د لواتت د پارفیش کی چې زما سره د خلق لواتت وکي وای الله تبارک وتعالى په دې انسان کې د زنانو شهوت پیدا کی په دنیا کې. او دا دونه قبیح فعل دی چې الله په دې انسان کې د زنانو په شان د شهوت پیدا کی او پدې کې به الله مبتلا کې او د قیامت پر ورځ چې به الله د قبر نه راپاسي نو د مردود شیطان په شکل به د قیامت کې د قبر نه راپاسي. نن سبا دا ډېر قبیح فعل دی او عام مشهور دی. دارنګه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې په بدفعلی کې اخته وي بدفعلی یوازې د نارینه او الکانو سره بدفعلی نه ده لا سره چې یو انسان خپل خواهش پوره کوي زنا د خپل لاس سره د زنا بالید وي د تفاروي کې مشد زنی استثناء بالید چوته وي هند فرکټس چوته وي کثیر تعداد د نوجوانانو زنانو نارینو په دې کې نن سبا مبتلا دي. وای څوک چې هم په دې بدفعلی کې مبتلا وي
په غیر د توبې نه دا انسان مړ شو، نبی رسول الله فرمایي د قیامت پر به د خنزیر په شکل کې دی راچوتیږي. سیدنا حسن ابن زکوان رضی الله تعالی عنہ فرمایي اوږد حدیث ته خلاصه دا ده چې تاسو د خیستو الکانو سره ناسته پاسته مکوئ چې د چا ګیرې په مخ باندې نه راغلی، نرم او نازک الکانو سره ناسته پاسته او تعلقات مساتئ. د دوی مثال د پیغلو جنکو په شان دی، بلکې دا د پیغلو جنکو د فتنې نه لس چند خطرناکه فتنه ده. د یو په غیر چې ګیرې نه راغلی د داسې الک سره ګرځېدل، د کمسین ماشوم سره تعلقات ساتل، د ځان سره ګرځول، دا د زنانو د فتنو نه سخترینه فتنه ده. دارنګه تابعی بزرگ فرمایي چې یو نیک انسان چې هغه ډېر عابد او نوجوان او زاهد وي او و درندگان چې په د باندې حمله وکړي، وای دا دونه د خطرې خبره نه ده لکه څومره چې د یو ماشوم د یو ښکلي هلک سره تعلقات ساتي او د هغه سره ګرځي. اگر که دی عابد دی، اگر که دی زاهد او نیک دی، خو د وو درندگانو نه خطرناک دا فتنه ده نن سبا. دارنګه سفیان سوری لوی بزرگ عالم دین تیر شوی دی چې د هغه تقوا، زهد، فرهیزګاري او پیرپرستی ډېره زیاته مشهوره ده. هغه ذکر کوي چې یو ښایسته هلک زما سره په یو کمره کې هغه پاتې کېدو، نو ما قتل، ما ورته وی چې د زمان لر کې د کمرې نه سکی د دې نه وباسي زینم چې د سره لس شیطانان دي او د زنانه چې کله د نارینه سره په یو کمره کې په صحبت کې پاتې شنو شیطان او د دې نارینه او د دې زنانه په منځ کې یو شیطان وي، خو زینم چې د دې نوجوان حالک کمسین حالک او زما په منځ کې لس شیطانان حایل دي. دونه فردا انسان په دې فعل باندې مجبوره کوي. امام احمد ابن حنبل رضی الله تعالی عنہ خدمت کې یو سړی حاضر شو، هغه ذکر کوي چې د هغه سره یو ماشوم و، هغه ماشوم کمسین او ګیرې نه راغلی، د رنګ ښایسته و. وی ما ورته وی چې دا څوک ته وی چې زما وراره دی؟ وی ما وی چې د الله د پاره د ځان سره بیا مه ګرځوه، ته چې په لار روان یې نو په تا باندې خلک بدګماني کوي. شیطان ستاسو په منځ کې ډېر رنجش او دا رنګ دغه پیدا کوي. عرض می دا کو نن سبا کثیر تعداد په دې فعل کې مبتلا دي. که یو انسان د نارینه سره بدفعلی نه کې زمارونو، نو د خپل لاسونو خو د انسان نخلاص نه دي. الله د حق په بیان کې حیا نه کوي. زیدتنن کل عام بیانوم د احادیث او د علماء او اقوال چې نن سبا کثیر نوجوان نارینه او زنانه د خپل ځان سره په بدفعلی کې ډیر زیات مبتلا دي او دې ته ډو ګناه نه وي. د بدفعلی په باره کې الله د لوط علیه السلام قوم تبا کړی دی چې په مخ د ځمکې نه هغه ختم کړی دي. نن سبا یو مسلمان دې ته ډو ګناه نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما محترمو، وای زنا یوازې دا نه ده چې یو غیر محرم د غیر محرم سره هغه سو کی جما وکي، وای لا سم زنا ده، خپې هم زنا کوي، زما محترم سترګې هم زنا کوي، غوګونه هم زنا کوي. دا ټول نن سبا د لاس زنا ته یو نوجوان اړو زنا نه وای. او خطرناک خبره دا ده چې د قیامت په ورځ باندې رب کریم به هغه انسان د قیامت په ورځ باندې رافاسي چې د خپل لاس سره زنا کړی وي. الله به وایي چې څومره قطرې دي د خپل اندام نه د لاس په ذریعه باندې استلې دي، د هر قطرې په عوض کې به یو بچی پیدا کړي. دا حدیث د نبی له سلام. او په هغه وخت کې الله به د دې زانی د لاس دومره غټ کی څومره چې په دنیا کې د حامله زنانه ګېډوي، او لس چنده چې په دنیا کې یو حامله زنانه ته د بچی په پیدایش قسمه تکلیف وي، لس چنده به د قیامت په ورځ د دې لاس تکلیف وي. دا صرف د احادیث نن سبا دا خبره خی کسو کې بیانې نو دا ته وای په جماعت کې سوي، کسو کې نه بیانې نو دنیا تباہ شو، نوجوان نسل تباہ او برباد شو. د کیمرې په سترګ باندې ګوري او په خپل ځان باندې افلای کوي. دا تباہی د بربادي ده. دا فټ ګناه ده مسلمانانو. دا فټ ګناه په کثیر تعداد باندې کیږي د دې سو خبر نه. نن سبا پلارم پته ده وتا خواجه سو کیخه. نوجوانانو ته دا درخواست ده د الله د رضا د فاره
د دې بدفعلی خباستونه دادي الله په دې باندې قوم لوط هلاک کړ دې و یو خباست د دې بدفعلی هغه داده چې الله تبارک وتعالى د فطر سری خلاف دی. بس دا شهوتونه چې الله په نارینه او زنانو کې خو دي دا سب محض د دې د پاره دي چې د الله بندگان فایده شي او ته چې کومه طریقې اختیارې په دې کې د الله بندگان نه فایده کیږي. دا د الله د امانت او عظیم خیانت ته الله به تپوس کې د په باره کې یو قطره د الله تعالی درکړي دا د روح جوهر حسابيږي. دا د زرګونو قطرونو دا یو قطره جوړیږي. دا الله تعالی انسان سړی چې سړی په دې باندې سړی دی، انسان چې قوت والے په دې باندې قوت والے دی. دا ته تواکه خپل ذهنی خپل جانی او علمی او دینی طاقتونه خپل تواکه الله به دې باره کې ستانه تفوس کوي. دا ډېر د احتیاط ژوند تیرول پکار دي. وای دا طریقه د زناورو د طریقې نم خلاف ده. زناور چې هغه ما او تا زناور ګڼو موږ یار زناور دی، خو زناور هم دا طریقه نه کوي لکه دا کوم چې نن سبا اشرف مخلوق اختیار کړی دا. زناور چې هم د خپل ماده سره ملاویږي نه هم باغه طریقې ملاویږي چې الله مقرر کړي، خو اشرف مخلوق نن داسې لار اختیار کړي چې د زناور نام بدتر دی. وي یو د دې دا چې دا طریقه د زناور نام بدتر ده. دویم خواصت الله په دې کې دا خو دی چې دا طریقه الله د انسانیت د نسل د پیدایش لپاره مقرر کړی دا او په دې طریقه باندې د الله بندگان نه پیدا کیږي. دریم خواصت دا ده چې انسان د خپل شرافت نه غورځيږي ډیر زیات. الله چې فرشتو ته وی زه یو پازمکه داسې یو مخلوق پیدا کوم چې هغه به سي هغه به ماته محبوب وي، نو الله تعالی چې انسان له شرافت ورکړی دی د شرافت د مقام نه د انسان سکیږي غورځيږي. د لوط علیه السلام تفصیلی واقعا رب کریم هغه په سورې حجر کې په تفصیل باندې ذکر کړی دا. عرض می دا کو څومره کسان چې په دې معاشره کې په دې علاقه کې په بدفعلی باندې مبتلا وي، الله تبارک وتعالى ته د توبه باسي او د خپل ځواني حفاظت کوي. لس کاله بعد به د دې قسمه کارونو جرمانه حاکمان او ډاکټران له بیا ورکوي. موږ ته ګوري په کثیر تعداد باندې خلک راځي هر سړی وایي د تبایما د خپل حق حلال بیبي حق بیان شي ادا کوله. یا ساتي دا ګناه ده، کبیره ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې بدفعلی ته ناروا نه وي د کافر کیږي په دې باندې دا حرام دي او ته حرام نه غني ښه دا الله حرام او ته حرام نه ویل دا انسان کفر ته رسي ښه. ولوط انا لوط علیہ السلام ملګلم اذ قال لقومي کله چې ولي خپل قوم ته اتاتون الفاحشه تاسورات لکوي په بهای سره ما سبقکم اغا چرات ل ندی کړي مخکې تاسونا بها فدی باندې من احدن حسیوتن من العالمین د مخلوقاتنا په مخلوقاتو کې دا سکار چانو کړي نو دا ایجاد د لوط علیہ السلام د قوم. انکم یقینا تاسولتاتون الرجال شهوتن رازی نارینو تا په شهوت فرکولو سره من دون النساء علاوه د زنانونا بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم ډیر زیاتی خواران زیاته کوي. وما کان جواب قومه نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام الا ان قالوا مگر دا چې ویلې اخرجوهم وباسي دوی لرا من قريتكم د خپل کلینا انهم یقینا دوی اناس یو جماعت یتطهر